رضي الله تعالى عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دا فرمائی ما بد الله د حبیب لا د احرام د تړلو نه مخکې خوشبو لګولا او بیا د اختر فرض د قربانې فرض باندې د خانه کعبه د طواف نه مخکې مې د الله حبیب له خوشبو لګولا وی بن فيه مسک داسې خوشبو چې پای کې به مشکو خپل یو خوشبو ده دا احرام د تړلو نه مخکې خوشبو استعمال جایز دی. په کپړو باندې ولګي یا په ویښتو باندې ولګي، نور د بدن په سیسه باندې به خوشبو نه لګي. داسې خوشبو چې د احرام نه بعد بیا هغه وي او د هغې غبوي دغه بیا مه دي په کپړو لګول د کپړې سم مثال لري کوي یا په ویښتو باندې دا ویښته سم ښکاري. دویم احرام نه بعد احرام چې کله وتړي بس بیا خوشبو نشي لګولی. د احرام نه مخکې خوشبو لګولی شي او د احرام د کلاولو نه بعد نو احرام د اختر پرز باندې کړي چې انسان قربانیو کی سر اخري نو بیا احرام کولو کی دغه وخت کې بیا خپل کپڑے واچي خوشبو استعمالول شي. ایو عمل اغلافاتی طواف خو طواف بیا په خپل کپړو کې انسان کی طواف زیارت اخیری طوافي حدیث کې دا دی چې د احرام د تړلو نه مخکې ما نبی علیہ السلام د خوشبو لګولې و او چې کله احرام یې کولو کو نو هغه وخت کې مې ولا خوشبو لګوله. وعن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اختر فرض باندې ا د رمینا د شیطان دی وشتونه د قربانې نه او د سر خرولو نه چې کله فارغ شو مکی مکرمه ته لاړو. افاض یوم النحر د چاش وخت او هغه وخت کې طواف فرض کو طواف زیارت چوته وي او بیا دا غزنه واپس شو فصل الظهر بمنن د ماسپین مونږ بیا په مینا کې وکړو. مقصد د روایت دا چې د الله حبیب د اختر فرض باندې د ماسپین مونږ چرته کړو. دې روایت کې دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه اختر فرض باندې اول چې شیطان وشتو داینه بعد قربانی وکړه داینه بعد سر اخرو او بیا روان شو مکه مکرمه ته طواف زیارت وکړو. طواف زیارت ته واپس راغی او د ماسپین مونږ بیا مینا ته وروړو. اوس حاجیان داسې نشي کولی او ممکن هم داسې نه ده یو خورش وشي الهغه ماښام د چې را واپس شي نو دا تکړه حاجي صاحب او خدا بیا مسله دا ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ماسپین مونځ په مینا کې کړی. نور روایتونو کې راځي عائشہ رضی الله تعالی عنها جابر رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې نبی علیہ السلام د ماسپین مونځ په مکه مکرمه کې کړو. ماسپین له ورسېدو هلته طواف زیارت کو او بیا د ماسپین مونځ کو بیا واپس راغی. نو دوانو روایتونو کې څه تضاد نشته. ایو معنا علما دا کوي چې نبی علیہ السلام ماسپین مونځ په مکه مکرمه کې کړو او چې کله واپس راغی نو دوباره جمع په مینا کې وکړه. یو مونځ دا دوه پیریو کو لکه څنګه چې صلات الخوف کې مخکې تیر شو. صلات خوف د خوف په وخت کې د جنگ په وخت کې د مونځ طریقه نبی علیہ السلام په صلات الخوف کې دوه جمع کړي، یو جمع وکړه بیا بل جمع وکړه. انو دلته کې دا سکړي د الله د حبیب لپاره دا جایز وي. یادار چې دا مینا کې نفلو هغه نفلو نه چا تعبیر په ماسپین سره کړی دی. اكو دا شان چې ډبل مونږ کړی دی هلته هم فرض وکړل دلته بیا دوباره وکړل نو چا یو عمل ته کتلی دی هغه نقل کړی دی او چا بل عمل ته کتلی نه هغه نقل کړی دی. دوی مسله دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام طواف زیارت ادا درځ کړي د اختر فرض باندې کړه او کنه د شپې کړه. بعض روایتو کې راځي چې نبی علیہ السلام د شپې مکې ته تو طواف کو واپس پراتو. دې روایت کې دا دی چې نه طواف د اختر فرض باندې وکړ. نوم دا شاندار نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اختر فرض باندې طواف زیارت وکړ. خو بیا د الله د حبیب خپل شوق او محبت چې د شپې بیا مکې ته لاړو او هلته طواف کو. هغه نفس طواف نفلی طواف چوته وي
یا دا چې خانه کعبې دیدارو بس خانه کعبې سره د نبی علیہ السلام مینه محبت او د شپې بلاړو واپس په بیا د شپې راغې مینا ته ادا انسان چې دې ته ګوري چې دا څومره نبی علیہ السلام مشقت او تکلیف برداشت کړو چې ټول راستړې مو او بیا د شپې مکه ته لاړ شي ته طواف مو کې واپس بیا د شپې مینا ته چې دینه غراشي ان دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شپې وته الته عبادت کو نفل به کول طوافونه به کول او بیا واپس مینا ته چې دینه غراتو وعن علي وعائشة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها علي رضی الله تعالی عنہ عائشہ رضی الله تعالی عنها د دوانو نه کلی چې د الله حبیب د دې نه منع کړی دا چې زنانه خپل سر اخري حج او عمره کې زنانو لپاره سر خرول حرام دي د دې نه علاوه عام حالاتو کې زنانو لپاره سر خرول دا حرام دي دا زنانو لپاره وخت ساتل او غټول دا واجب دي څنګه چې د سړو لپاره ګیره غټول او ګیره پر خودل دا واجب دي زنانه با په حج او عمره کې هم او په عام حالاتو کې هم وخت خپل چې دین هغه نه وړي کېږي او نه به کټا کوي د زنانو لپاره طریقه هغه بیا قصر دی قصر رسو حدیث کې چې دین هغه ذکر دی وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء الحلق ابن عباس فرمایي د الله حبیب فرمایلی دي زنانو باندې حلق سر خرول نشتا انما على النساء التقصير زنانو باندې تقصیر دي او وختو واړه کول دي او لکشان کټ کول دي بیا د قصر طریقه دا ده چې زنانه په خپل باندې او یا خپل محرم ورسره او هغه د لګوتو نه د دوه ګوتو راسي وخته تو کی او دې کې یو خرابو باسي هغه کټ کی او بیا خه طریقه دا ده چې دا ټول وخت راسي مخه تراواړي ټول وخت تراواړي دا به یو شان شي ودیږي کې داسې هغه سوکي چې دین هغه ته نه وای دا په خپلو کې یا محرم کوي اکثر زمو خلک ناپوهي لاړ شیلتا او پردي خلک او پردي خلکو د خپل زنانه ورمخ کې کېدل وخت چې دین اکټ کا دا زنانه وخت چې دی انو دا عورت دی نو حفاظت پکې د خپل زنانه هم داغه د وختو هم اوس کې انچره سره یا چې دینو سبلیډ یا سبل سی اوس پای باندې دا وخت چې دین هغه کټ کی قصر بیا الته اکثر داسې خلک کی زمو خلک ای ته وګوري په داس یو پینځ پګ وختي اله کټ کی امام شافعی مولا په مسلک کې دا جایز دی هغه چې درې وختم کټ شو د زنانه قصر چې دین هغه شو احناف په مسلک هغه لري چې نا وختو کم از کم د لګوت عمر یا د دوه بندونو نه توشي او دا عمر چې دین هغه کټ کی ایو طرف کم کټ کی بل نه کله ټول وختو یو شان بس یو ذکر ټول کی او چې دین هغه نه کټ کی نو کوم خلک چې هغه العربو کې باندې کیږي هغه مسالک والی نو غیله دغه جایز دي مولا دا طریقه جایز ده چې دا سه دوه ګوتو نه تو کی او بیا وخت چې دین هغه کټ کی دا وختو متعلق احکامات او مسائل ذکر کړل بیا د حج کې حکم در نه پاتې شي یا مخ کې ورستو شي نو دای متعلق ورستو مسائل ذکر کړي